وایي اقبال پلار مې راته داسې ویل اقبال پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنګ دی. هغې کې چې کوم دی بیا اخري مونږ ورته وویل چې یاره پرېږده بس دا نوکري پرېږده، مونږ ته ستا د نوکرۍ ضرورت نشته. خو هغه به ویل نه، د هغه د طرف نه به دا کوشش و چې نه زه دا نوکري که کوم زه دا په فخر کوم، او دا د هغه بس یو غټ ارمان و چې زه به په دې خپل فورس په دې خپل ډیوټۍ باندې به زه خپل سر قربانوم. زما نوم عدنان خان، ډي اس پي اقبال مومند شهید زویمه، او نن موږ دلته راغلي یو. دا پروګرام آی جي پي صاحب دا ټولو په مشترکه باندې کړی و، او دا خو زموږ د طرفه یو قرباني وه، او انشاءالله داسې چې زموږ د کوره چې څومره دي که زموږ هغه د ملک هم ضرورت شي، د هر طرف نه ضرورت شي، نو انشاءالله موږ به په دې کې چې کوم دی پاتې ځان نه راولو. او دا زموږ دوی ته هم پیغام دی، دغه چې کوم دا بدمخي دي دوی ته هم زموږ دا پیغام دی چې انشاءالله موږ به تاسو ته شانه په شانه ولاړ یو، او انشاءالله چې موقع راته میلاویږي نو نه ماف کوو، انشاءالله یو به هم نه ماف کېږي. د دې ټولو انجام اخري انجام چې کوم دی بس هغه بیا اخري انجام ته به رسي. بس ډیوټۍ دوران خو دغه واقعې دي چې هغې تقریبا هغې ته به مونږ ویل دا ډیوټي په هغه باندې تقریبا په درې دغه وشو اټیکونه وشو. هغې کې چې کوم دی بیا اخري مونږ ورته ویل چې یاره پرېږده بس دا نوکري پرېږده، مونږ ته ستا د نوکرۍ ضرورت نشته. خو هغه به ویل نه، د هغه د طرف نه به دا کوشش و چې نه زه دا نوکري که کوم زه دا په فخر کوم، او انشاءالله چې په دې کې زما سر هم قربان شي نو زه خپل سر قربانېدو ته هم ورکوم. او دا د هغه بس یو غټ ارمان و چې زه به په دې خپل فورس په دې خپل ډیوټۍ باندې به زه خپل سر قربانوم. بس هغه لاړو ځان یې قربان کو، خو انشاءالله مونږ به هم د هغه په دغه باندې به ځو، د هغه په نقش قدم باندې به ځو، او انشاءالله ښه پوره تعاون به پولیس فورس سره خپل ملک دپاره دا به کوو. دغه یو شعر دی ډېر دغه دی، وایي اقبال پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنګ دی. او پولې لاسونه پټوم هغې بې بینه چې ما باندې لیدی نشي ګرمه کټې کدار.